باب القرض باب القرض دی دا باب بیان دی قرض کی دی وبی قال حدثنا محمد بن خلف العسقلانی وبی قال حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه چې د سليمان بن أذنان په علقمه زر درهم په قرضي ورکولو دی ورکړې ټیم دا اتوا ټیم چې شتل شي کم ټیم کې سړی قرض لنډي فلما تقاضاها منه کله د ټیم فراشو نو ای غختل دې ټیم نه مخکې چې دا بر لرا کې وشتد عليه او سختیم وکړه ور سره فقضاه روپي ورلا ادا کی فكان علقمه غضب فمكث شهرا ثم اتاه نالکاما کا ټیم کې غصه شو او مشتو ټیم تیر کو بیا ولا رالو ثم اتاه فقال تو يقرضني 1000 درهم الى تاي هراکلا بیا 1000 روپے درهم لراکا اغه ټیم پوری قال نعم وكرامه معذبه قرلتي شرا شي او معذبه حلم تلګر خريط المختومه اکما کا سوره چې ما ور باندې مهر لګولې دی یار لراړه او دې سړی له ورکول لته اند کی چې تاسو را کوم اخیدا فجاد بها غیا کا سوره را لړه فقالت اما والله انها لدراهم كلتي قضيتني دا ما قدرین چې تا مال رکړی دي کنه ما حركت منها یا ما حركت منها درهم واخذني درهم تن نه دي خذولي قال غدي چې فلله ابوك د عرب محاورات چې کله خکارو کی کنه بچ اذا نر بچیا دي ذکر تفصیل شفا لله ابوك ما حملك على ما فعلت بدا دیو کی دا کار دیو کو دی وجه سدی باعث او حامل سدی قال وی چې اصل خبر ده دی چې ما سمعت منك چې کوم میتان ور دلی ده قالوا تی چې ما سمعت ما نه څوري دلی دي قالوا تی سمعت کتان می دا ور دلی چې تذکران ابن مسعود ته ابن مسعود ابن دا خبره دی نقل کوله ذکر کوله چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال چې پیغمبر علیه السلام نه دی هغه ور دلی دی ویلی دی چې ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين کم مسلمان چې بل مسلمان تدوازل قرض ورکي الا کان کسودقتها مره دسي وشمر لك دي صدقه وکړه قالوا تي کک من كذلك مختصر لیکل دي كذلك انباني ابن مسعود يبدا شي بالکل ورته خدلی دا خبره وبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك عن نبيه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ارشاد دی رایت لیلۃ نصر بی علی باب الجنه چې کوم شپې باندې شب معراج کې لاړو مسمنون ته اس جنت پر دروازې می دا لیکلی او قتل مکتوب ان صدقه بعشر امثال صدقه ثواب لس په ظلم مليږي والقرض ب18 او د قرض ثواب چې کوم دی پاتل لس ظلم مليږي حضوري خبر د سینه د کنه کله کله د نیتونو اعتبار تم کتل شي اختلاف اشخاص او اختلاف نیات ته اعتبارات او واجب نه کې دي شي چې شی له بل باندې فضیلت حاصل شي وقلت موتي يا جبريل ما بال القرض ده قرض ولي دمر ثواب لري او ما بال القرض افضل من الصدقه صدقين افضل دي قالوا تي اصل کی وجه دم کله کله کې دي چې لان السائل يسال عنده سائل خو کله کله شی غواړي ټیک دي صدقه بوله ورګه هو سره دمر سوي چې کاری په چلیږي خو بیا مخته غواړي والمستقرض لا يستقرض الا من حاجه المستقرض خو شتانه قرض غواړي دي د پاره غواړي چې ور سره وینا مخیا کاری ودري دلی وی وبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن ابي اسحاق الهنائي قال سالت انس تويش انس ابن مورج تفوزك الرجل منا يقرض اخاه المال شيو کس د مثلا په مونږ کې هغه یو سړی لکه قرض ورکی مثال خبره تخیمیا یو سړی دی ادسي کوي فيهدي له دا چاته قرض ورکړی دی کنه دا ولا هدیه ورکړي لکه زید دی کنه دی چاته قرض ورکو مثلا چاته بکر ته اوس بکر لګیا دی کله وته هدیه لګي کله وته شیان لګي دې خو مقصد دا چې اول دی دمره هدیه والی نر لګلی
چې کله مو قرض ورکړی دی هغه نه باندې ماشاءالله هدیره شروع کړي کله حلوا پخه کي ماته پکې په لیټر لیږي که پیرونۍ پخه شیره لیږي نو څه وجه خو پکې ضرور شته. قالو ته ووایي چې داسې خبره وي که نه نو بیا خو ډېره ځان ترې نه ساتل پکار دي. وجه دا دی قول رسول الله صلی الله علیه وسلم دی باعث او وجه دا ده چې پیغمبر علیه السلام نه ارشاد دی اذا اقرض احدکم قرضا تاسو کې کوم یو کس چې چا ته کله قرض ورکړي که نه فاهدی له حمله علی الدابة هغه بیا هغه له څه ورکړي هدیه ورکړي ګفټ یا چې کله په سکوټر باندې تېرېږي خامخا ودرئ لاره کې یا بل څه شی وي نه فلا یرکبه ورسره مه دې سورېږي ولا یقبله او د هدیه دې ونه مه قبلې ځکه چې قرض متعلق راځي که نه چې کم قرض ځان ته منفعت حاصل کړي که نه اب یې سود ګرځي. کل قرض جر نفعا فهو ربا هر یو قرض چې کله څه وکړي تا ته نفع را حاصله کړي د تراکین شي کې را ویګرړوي او تا ته یې خپو کې واچي چې دا اوس خوره دې معنا ده چې د سود د ولې دې نه مخکې دا شیان نه وو. ها الا ان یکون جرا بینه و بینه قبل ذلک ها بینه و بینه دوا ضمیر دي که نه یو پکې مستقرض ته راجع دي او بل مقرض ته مقرض قرض ورکوونکي. ها که د مقرض او مستقرض منځ کې مخکې نه دغه د هدیې ورکول عادت جاري و که نه بیا اعتراض نشي کولی. باب اداء الدین عن المیت دی باب کې دا ښایي چې د مردانه دی قرضې ادا کول دین ادا کول ډېر اهم شی دی ځکه څه په دې سره د سړی محبوس وي حبس شوی وي دې سره حساب کتاب ډېر په مشکله وي رزړوندې شوی وي کیړی وي. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرني عبد الملك ابو جعفر عن ابي نضرة عن سعد بن الاطول ان اخاه مات. دا سعد بن اطول سے وایي چې غرور وفات شوی وترك 300 درهم او 300 درهم پریخي وترك عيالا او کور ولا خلق بچی او ښځې فارت نفق على عیاله ما خدا اراده او خیال مې وشي د 300 درهم د دې کورنۍ په خلکو خرڅ کم. فقال النبي صلی الله علیه وسلم ورته پیغمبر اسلام دا وی چې ته خرڅ کول غواړې او دې طرف ته ګورې نه چې ان اخاک محتبس بدینه قرضې او دین په وجه محتبس دی محبوس دی یعنې دا پکې شه د یو ضروري شی دی او د سړی څه شه دی په ذمې کې اخته شوی دی فقض عنه د دین ته نه پوره کا ورکه چاله. فقال یا رسول الله هغه پیغمبر علیه السلام ته د خدای رسول قد ادیت عنه الا دینارین چې ما خو تېنه ټوله د کم دین دی او د قرض دا مې ادا کړی دی صرف 2 دیناره داسې پاتې دي چې یو ښځه دعوا کوي او هغې سره بینه او ثبوت نشته ادعتهما امرة وليس لها بینه قالوا فاتها فانها محقة ورکه بس دایم حقداره ده. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهب بن كيسان دا خبر نقل کوي چې جابر بن عبد الله صاحب چې کوم کنه دي ابو جان وفات شوی ان اباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود دي يهودي 10 وسق دی باندې څه غلا ولا ور باندې او ابا جان وفات شو نه د قرض وغیره معامله خو دې ته ور پاتې شوه. فاستنظره جابر بن عبد الله جابر صاحب هغه یهودي ته ویل چې څه مهلت خو راله راکړه چې دا شی درله یاد کړم. فابا ینظره هغه د مهلت ورکولو نه انکار وکړو. فکلم جابر رسول الله صلی الله علیه وسلم لیشفع له الیه جابر صاحب ورغلو پیغمبر علیه السلام ته چې لاړ شه که ما سره لاړ شي او د ما دپاره سفارش وکړي د دغې سړي ته چې ما را لږ څه کي سهولت راله راکړي شي کې. فجاءه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ولا راغی. فکلم الیهودی لیأخذ ثمرة نخله بالذي له علیه پیغمبر هغه یهودي سره خبرې وکړې چې کم شی تا په دې باندې ور باندې دي که نه هغه په بدلې کې که ده د میوې والي که نه د کمې ونو باندې دي نو لږ څه سهولت به دې سړي له ورکړی شي. پابه علیه هغه دا خبره نه ومنله چې داسې نه شي کېدلی کم شی په دې ور باندې دا برله هر ځای نه یې ریا او طیبې. فکلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فابا ان ينظره بیا ونه مهلت وغوښتو چې ټیک دی ته د دې په بدله کې دا شی میوه نه غواړې مهلت خو وله ورکړه که نه شی به دله
روړي کوم شی ته غواړي. فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم النخله چې کله پیغمبر اسلام ته پته ولګېده چې دا خو نه په بدل کې څه غواړي او نه بل څه کول غواړي او مهلت کول نه هم څه کوي انکار کوي، نو ضروري ده چې دې باغ کې زه لږ وګرځېږم او د دې په برکت سره خدای پاک کې برکت واچي نو ټول هر څه به ادا شي. نه په هغې باغ کې میوه ډېره کمه وه، نه رسېده د هغه وسقو ته، خو د پیغمبر علیه السلام په تلو راتلو سره الله پاک پکې دومره برکت واچول چې د هغه یهودي وله 30 وسقه هم ادا شولو او نورم پکې ډېر وسقه پاتې شو. جابر صاحب دپاره دا د پیغمبر سم معجزه او برکت و که نه، لکه څنګه په ډېرو موقعو کې پیغمبر علیه صلات وسلام لږې روټۍ کې به چې کله ګوتې ووهلې هغه د وجې نه به د روټۍ و به د 300 کسانو خو 300 کسانو دپاره به کافي ګرځېدله. نو همدا خبره کوي فمشا فی هغه کې وګرځېدو. ثم قال لجابر بیا جابر صاحب ته وویل جد له د میوه وله اوس را اوشو کوه فاوفیه الذي له چې کوم شی دی اوله پوره پوره ورکه. فجد له بعدما رجع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راواپس شو نو دغې جابر صاحب څه وکړل ټوله میوه وله را اوشه کوله 30 وسقا 10 وسق وله ووتل ای ورکړل هم دا دې وړه خپل شی. وفضل له 12 او ماشاءالله 12 پکې نور وسقه پاتې شي هغه دپاره. مختص وی فجاء جابر رسول الله صلی الله علیه وسلم لیخبره بالذي كان چې جابر صاحب دغه خبر ورکول غوښتل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو دغه یوه عجیبه خبره وښایم. فوجد رسول الله صلی الله علیه وسلم غایبا چې وی کتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلته نه ولاړو. فلما انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم جاءه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس شوی و نو جابر صاحب ولرالل فاخبره انه قد وفاه واخبر بالفضل الذي فضل. دې خبرې مولا ورکړو چې کومه دې نه جوړې د هغه مې ولا ورکړو او زیاتره له 12 وسقه نور هم پاتې شول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو پته ولګېده چې داسې برکت دی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اخبر بذلك عمر بن الخطاب چې کله ولاړ شي که نه به عمر صاحب د دې خبر ضرور ورکه. فذهب جابر الى عمر جابر صاحب عمر صاحب له ورغلو فاخبره د ټول خبرې وله وښودل. فقال له عمر صاحب ورته وویل چې لقد علمت ما ته خو دا معلومه ده زه په دې ډېر ښه یقین لرم. حين مشى فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پکې پیغمبر علیه السلام په دې خو زه ډېر ښه پوهېږم چې لیبارکن الله فیها چې خدای پکې کې ضرور برکت اچوي. بابون دا باب په دې بیان کې د 3 داسې شیان دي من ادانه فیهن چې که یې سړی پاکې دین راوالي یا چا لی ورکي که نه راوایلي قض الله عنه خدای به وله څه نه څه بندوبست کې و دې طرف نه به ادا کوي. څه معنا چې په دې سړي باندې به خدای پاک ګرفت نه کوي. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن المحاربي وابو سامة وجعفر بن عون عن ابن أنعم قال ابو كريب رحمه الله قال حدثنا وكيع بن سفيان عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ان الدین یقتص من صاحبه یوم القیامه اذا مات الا من تدین فی 3 خلال. چېر سړی نه به د دین په بدلې کې بدله ضرور اخیستلی شي قیامت ورځې خو سوا د 3 شیانو دپاره چې که یو سړی هغه دپاره څه قرضه مرضه دین یې اخیستی و خو مړ شو ادا یې نه کړی شو لاړلو دنیا نه بل څوک هم نشته چې هغه دې طرفه دین ادا کړي نو خدای به وله څه نه څه طریقه جوړه کړي او د سړی به د هغه د وبال نه بچ کړي. خو که یو سړی د شیطه نه وي دغه 3 خصالو دې وجې نه وي او دین یې کړي او داسې څه وجه نه وي نو هغه نه به د دې بدله ضرور اخیستلی شي. بدله چې شي د لمونځونه به نه کټ کولی شي که نه. الرجل تضعف قوته في سبيل الله مثلا یو کس دی الله په لاره کې وتلی دی مجاهد دی خرچه ورسره کمه شو هېڅ شی ورسره نشته او مړ کېدو ته رسېدونکی دی فیستدین هلته کې قرض دې دپاره را اخلي چې یتقوه به لعدو الله وعدوه خپل او د خدای دښمن چې کم دی هغه دپاره ځان پې مضبوط کړي دې دپاره قرض را اخلي که بیا څه وجې نه او د څه باعث نه دې دا دین ادا نه کړی شو که نه خدای به وله څه
شکی مفی بوله کوي. ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه الا بدين. بلغه مسلمان کس دی چې یو سړی ورسره وفات شو بل مسلمان مثلا او دې سره دومره څه نشته چې هغه دپاره کفن واخیستلی شي، تجهیز و تکفین یې نشي کولی، صرف دومره لار ورته پاتې د سبیل چې هغه قرض وکړي که نه دین په ذریعې سره د دې وله کفن دفن کولی شي، ویواري په دفن یې کړي که نه خاوره کې. نه دې دپاره که دین ضرورت ورته پېښ شو که نه بیا څه وجې نه یې ادا نه کړی شو خدای به دې له څه کوي معافي به کوي. نمبر 3 ورجل هغه کس چې خوف الله علی نفسه العزبته چې واده شتې نه او د هغه د وجې نه شهوت ورباندې غالب دی او داسې خو کولی نه شي چې ځان خسي کړي ځکه چې خسي کول اختصاص اجازه شریعت چاته نه دی ورکړې او دې دپاره هېڅ قسم ته بندوبست نه جوړېږي، هېڅ لار ورته نه جوړېږي، نه په خپله او نه بل څوک شته. په دې حالت کې دې په نیم ډرېږي چې یاره کیدی شي ما نه ګناه واقع شي، خدای رانه ناراضه شي. نه فینکحوا خشیة علی دینه، د دین د تباه کېدو د خطرې په وجه نکاح کوي او دا نکاح کولی شي هله به کولی شي که نه سړی دین راوالي او بیا وروسته ادا نه کړی شو د سړي، نو فإن الله یقضي عن هؤلاء یوم القیامه.